بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. قل ووتي باك حبيبا من كان هاسوك شبي عدوا دشمن لجبريل جبريل عليه السلام فإنه بشك هغاين جبريل عليه السلام نزله نازل کړی دی دا قرآن على قلبك پزړستا باندې باذن الله په حکم د الله باندې. اصل کې دلته کې د يهوديان چې دي یو دریم اعتراض کوي په قرآن مجید باندې. دینه مخ کې یو اعتراض کړو چې دا قرآن ته د ځان نه جوړ کړی دی. نو الله پاک جل جلاله تو فرمایل تاسو دې په شان یو سورۃ راوړی. نو تر اوسه پورې نه تر قیامت پورې دی هغه د قرآن په شان یو سورۃ نشي راوړی. بیا بل اعتراض وکړو چې دا قرآن د توجه د الله کتاب دی. نو دا څنګه د الله کتاب دی چې په دې کې د مچ ذکر دی او د ماشي ذکر دی. نو الله پاک جل جلاله ان الله لا یستحی سره چې کوم دی دا غي جواب ورکو. بیا د دې يهوديانو چې کوم مفاسد د پلارانو او د دې کوم قبائح او غ ذکر شو. بیا چې د دې په پلارانو باندې څومره نعمتونه الله پاک کړی او غ ذکر شو. اوس دې دلته کې بل یو اعتراض کوي چې جبرئیل علیه السلام د زمون دشمن دی. ابن سوریه دا د يهوديان یو عالم او مدینه منورین تقریبا 4 شپږ میله کې پاتې کېدو. نو د به خپل کشرانو ته وی چې کو دا په نبی علیه السلام باندې وحي جبريل علیه السلام راوړي نو مې منه او کوم میکائیل علیه السلام په وحي راوړي نو بیا منه. وی ځکه چې جبريل علیه السلام چې دا زمونږ دشمن دی او ځکه هو دشمن دی چې څومره عذابونه زمون په مخ کې قومونو باندې راغلي دي نو هغه جبرئیل علیه السلام راوستي په چا باندې کانی راورول دي. څوک چې کوم دی په وزر کې اوچت کړي دي اسمانونو ته دا غزه نه راخلاص کړي دي او چا باندې چغه والده. نو دې د عذاب راوړو پرشته ده. نو د دې وجنه چې زمون په مشرانو باندې د عذابونه راوړي دي. د دې وجه د جبرئیل علیه السلام زمون دشمن دی. نو کو په نبی علیه السلام باندې وحی جبرئیل علیه السلام راوړي نو بیا د نبی علیه السلام د خبره ممنه. ځکه چې د باندې وحی او قرآن دا زموږ دشمن راوړي او کوم میکائیل علیه السلام په وحی راوړي نو بیا معنی. ځکه چې میکائیل علیه السلام هغه فرشته ده چې هغه په فصلونو باندې الله پاک مقرر کړی دا په بارانونو باندې شنه شنه چې کوم دی سبزی او شنه شنه فصلونه دا راټوکي. ځکه موږ تاسو خدانه لړکو په پټو کې الله جل جلاله د دې ډیوټي لګول په دې فصلونو باندې بارانونو باندې دا دانه سمول د دې نه تیغ راخېچول دا الله جل جلاله په د میکائیل علیه السلام په ذمہ باندې دا ډیوټي لګول ده. نو يهوديانو ته به د ابن سوریه وی چې کو چرته کې دا وحی د جبرئیل علیه السلام راوړي نو بیا یې منه. ځکه زموږ دشمن زموږ مشرانو باندې عذابونه راوستي دي او کنه دا میکائیل علیه السلام راوړي نو هغه خبرشته ده او د خیر پرشته ده. ځکه سبزی او چې کوم دی فصلونه او خپل میوه دغه په وجه باندې چې کوم دی راټوکیږي بارانونه چې کوم دی راوري نو بیا دا زموږ دوست دی او جبرئیل علیه السلام زمون دشمن دی. نو د دې وجنه کو په نبی علیه السلام باندې وحی دا جبرئیل علیه السلام راوړي نو بیا یې منه ځکه زمون دشمن دی او کوم میکائیل علیه السلام به وحی راوړي نو بیا یې منه. نو په دې باندې دا آیات نازل شو. او بعض علماء چې کوم دي مفسرین نور شان نزول چې کوم دي ذکر کی. بعضی وی چې عبد الله ابن سلام رضی الله عنه د خپل پټی کې کار کو او دام د يهوديان یو لوی عالم. نو پته وته ولګی چې نبی علیه السلام د اخر زمانه پیغمبر راغی. رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې مخامخ راغی او ورته د الله پیغمبر زستاسو نه یو درې تاسو نه د کومه چې د هغه تاسو د هغه سوالونو جواب صرف پیغمبر لورځي بل شل نه ورځي. نو به تاسو دا وکړو
چې د قیامت په نشاناتو کې د ټولو نه لومړی نشانی کومه ده. او دویم دا چې الله پاک جل جلاله به جنتیانو له په جنت کې د ټولو نه لومړی میلمستیا د څه شیز ورکوي. او دریمه ده چې ماشوم پیدا کیږي نو دی ولې د پلار په شانتي او ولې د مور په شانتي، یا ولې الګ پیدا کیږي ولې جنې پیدا کیږي. نو نبی علیه الصلاۃ والسلام ته فرمایل وستاد د سوالونو جوابونو وس جبرئیل علیه السلام راغی د دې جوابونه ما ته راوړ. نو عبد الله بن سلام رضی الله عنه ته فرمای عرض وکړ یا رسول الله د جبرئیل علیه السلام دا خو زموږ د يهوديانو دشمن دی. په دې باندې دا آیات نازل شو. هغه سوالونه یو داو چې دا خبره وکړه چې د قیامت په نشاناتو کې د ټولو لومړی نشانی به کومه. نو نبی علیه السلام ته فرمایل چې لومړی نشانی به د قیامت دی چې د مشرق ته طرف نه به یو ور راوچت شي او دغه ور به مغرب طرف ته خلک زغلی، خلک په مغرب طرف ته جمع کوي. او بیا ورته وی چې په جنت کې به د ټولو لومړی میلمستیا الله پاک د سسیز ورکی. نو هغه ته فرمایل چې د میانو کلیجی یعنی عینی چې کوم دي میانو د دې میلمستیا به الله پاک جل جلاله په جنت کې جنتیانو له ټولو لومړی ورکی. او ماشوم کله د مور په شانتي او کله د پلار په شانتي، یعنی ولې د مور په شانتي ولې د پلار په شانتي. هغه ته فرمایل چې د کله د نارینه او به غالب راشي نو ماشوم بیا د نارینه په شانتي، او چې کله د زنانه داغي او به غالب راشي بیا ماشوم د زنانه په شانتي. یادا او یادا چې ولې الګ پیدا کیږي ولې جنې پیدا کیږي. نو چې کله د نارینه او به غالب راشي نو الګ ماشوم چې کوم دی الګ پیدا کیږي، او چې کله د زنانه او به غالب راشي نو بیا هغه ماشوم چې د جنې پیدا کیږي. نو دا ته نو په دې باندې دا بعضی علماء نور شن نزول ذکر کړي، خو مطلب د ټولو دک یو دی چې د يهوديانو وی چې جبرئیل علیه السلام زموږ دشمن دی، او دشمنی به د دشمنی وجه به دا خودله چې د عذاب راوړي زموږ مشرانو باندې عذابونه راوړي او زموږ کبایح مخکاره کړي. نو دغه ته الله پاک جل جلاله جواب ورکړي قل او ایت ای پاک حبیبا لهم قل لهم دلته لهم لګوي قل او ایت پاک حبیبا یا نبی رسول الله پاک په مشهد دي ته او فرمایا لهم دویتا من هغه سو کان چې وی عدوا دشمن لجبريل د جبريل عليه السلام فانه پس بشک هغه نزله نازل کړي دي هغه یعنی دا قران نزله نازل کړي دي دا قران على قلبك استا پس لبان. نو دلته کې تفسیر لیکلي دي په باجی سی لیکلي چې نزله نو عدوا لجبريل قل و د پاک حبیب من هاسو کان جیوی عدوا دشمن لجبريل د جبريل علیه السلام. نو فانه غلط من 4 اوجه ودا خبره د سلور وجنه غلطه ده چې د جبريل سره دشمنی په دی وجه کې چې هغه عذابونه راوړي دي. نو دا خبره د سلور وجنه غلطه ده. لومبه وجه ده فانه نزله بشک هغه چې کوم دی نازل کړی دی قران علی قلبک استا پسړه باندې باذن الله په حکم د الله باندې. تاسو چې د جبريل علیه السلام سره دشمنی کوي او دا خبره کوي چې موږ د قران په دی وجه باندې نه منو چې دا جبريل علیه السلام راوړي. نو جبريل علیه السلام صرف په منځ کې یو واسطه ده، دا خو صرف یو قاصد دی. نو تاسو د وجه د الله خبره نه منئ. نو په حقیقت کې الله فرمایي چې دا د جبريل علیه السلام خبره نه ده، زما خبره نه. اگه یو سړی دی او دو دوستان دي، یو دوست خپل دوست د یو قاصد په ذریعہ باندې د یو درېمګړي په ذریعہ باندې یو خبره ولېږي، نو دیو ته دا خبره نشي کوي چې دا قاصد دا درېمګړي تا چاته خبره کړې وه نو دی زما دشمن دی، د دې وجې دوست خبره نه منم. دا غلطه ده. د دې وجې نه غلطه چې دی خو یو قاصد د جبريل علیه السلام او دی په دې وجه قرآن نه مني چې دا جبريل علیه السلام نازل، دا خو جبريل علیه السلام واسطه ده او قرآن دا د الله کلام دی، الله نازلي. نو په حقیقت کې دی د جبريل علیه السلام نه دی د الله خبره نه مني، دی د قرآن اصل نه منو، داسې یو بانې کته وته. نو فانه نزله على قلبك بشکا فانه بشکا دا نزله نازلی دا قرآن جبريل علیه السلام على قلبك پزړستا باندې باذن الله په حکم د الله. په خپل خو هغه نه وروړي، دا د الله په حکم سره وروړي، الله وته حکم اډر کړی دی. او دویمه وجه دا چې مصدقا دا مصدق دی، تصدیق کوونکی دی، موافق دی لما دها کتابونو بین یدیه چې د دین وړاندې تورات زبور انجیل دا قرآن دا غي موافق دی. نو دا قرآن ستاسو د کتابونو مخالف نو بیا خو بنه منو، خو چې موافق دی نو موافق سي بیا په کار د جدي منلې. دویمه او دریمه وجه دا چې دی په دې وهدن او دا قرآن هو هدایت دی، د جبريل علیه السلام هدایت وروړي چې خلک د گمراهۍ نه راوباسي رڼا طرف ته، د تیارونو خلک رڼا طرف ته راوباسي. نو په دې وجه دی په غلطه دي. ځکه چې ته چاته ښکلې خبره کوي نو په کار ده چې هغه اومني ستا دښمني ونه کړي.
بلکې ستا دوستي وکړي. نو په دې وجه دی غلط دي چې د جبرئیل علیه السلام به هدایت راوړو، قرآن به راوړو. وبشرا او زیر ورکوي للمؤمنین، او وبشرا او زیر دی للمؤمنین د مؤمنانو دپاره. او څلورمه وجه دا ده چې جبرئیل علیه السلام خو به زیر د جنت راوړو د مؤمنانو دپاره. نو چې سړی چې الله زیر ورکوي نو پکار ده چې دی ورسره دوستي وکړي، نه چې دښمني. اگر سړی راغی او چاته وایي چې ستا ورور شوی دی، ستا زوی شوی دی، نو پکار ده چې دی خوشحاله شي، دا نه چې دی هغه ته کنځل شروع کړي. ځکه چې ده خو له زیرې ورکړو، ښکلې خبره یې وله راوړه. نو دک قسم جبرئیل علیه السلام خو زیرې ورکوي مؤمنانو ته د جنت. د څلورو وجو نه دا د جبرئیل علیه السلام د دښمني په دې کې د یهود په غلطي دي. قل اوته پاک حبیبا من کان ها سوک شوی عدوا دشمن لجبريل د جبريل علیه السلام فانه پس بشکا د جبريل علیه السلام چې دی نزله نازل کړی دی دا قران، نزله نازل کړی دی قران علی قلبک استا پزړه باندې باذن الله په حکم د الله، ان د الله په حکم نازل کړی، خپل قران نه دروړي، خپل کلام نه دروړي، د الله کلام راوړي. مصدقا دا تصدیق کوونکی دی، یعنی موافق دی لما دها کتابونو بین یدیه چې د دین وړاندې چې د قران نکم وړاندې کتابونو آسمانی تورات زبور انجیل د دې موافق دی، د دې تصدیق کوونکی دی. وهدن او هدایت دی، وبشرا او زیر دی للمؤمنین د مؤمنانو لپاره. وهدن هدایت دی د گمراهی نه انسان هدایت طرف ته راوړي. وبشرا او زیر دی الجنه د جنت للمؤمنین د مؤمنانو لپاره. من ها سوک کان چې وی عدوا دشمن لله د الله وملائکته او د فرشتو د الله ورسوله او د رسولانو د الله وجبريل او د جبريل عليه السلام وميكال او د ميكائيل عليه السلام فإن الله بس بشک الله تعالی عدو دشمن دی للکافرین د کافرانو. فإن الله بس بشک الله عدو دشمن نه معذب دی، عدو معذب دی یعنی عذاب ورکون کې دی للکافرین کافرانو ته. الله پاک چې څوک د الله دشمنی کوي او د الله د فرشتو دشمنی کوي او د رسولانو دشمنی کوي او د جبريل علیه السلام او د میکائیل علیه السلام دې دشمنی څوک کوي په حقیقت کې د الله دشمنی کوي. د الله مقرب فرشتي دي او مقرب بندگان دي رسولان د الله پاک. نو د دې وجه چې څوک د الله پاک جل جلاله د فرشتو او د رسولانو د دې چې کوم دي دشمنی کوي په حقیقت کې د الله دشمنی کوي. نو فإن الله پس بشک الله تعالی عدو یعنی معذبا الله پاک په کوم دی عذاب ورکون کی، عذاب الله پاک ورکی للکافرین کافرانو ته. ولقد انزلنا په تحقیق سره موږ نازل کړی دی الیکا تا طرف ته آیات بینات واضح آیاتنا. خدای دې نه د آیاتونه مراد شي نه ټول واضح دي، او کوم معجزات د نبی علیه السلام مراد شي نو الله پاک جل جلاله نبی علیه السلام له بشمیره معجزې ورکړي. څومره معجزې چې الله پاک جل جلاله ټول انبیاء ته ورکړي وي دا غینه زیاتې معجزې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یوازې ورکړي. حسن یوسف دم عیسی ید بیضوا داری آنجی خوبا هما دارن تو تنها داری. حسن د یوسف علیه السلام او ید بیضوا موسی علیه السلام به یو لاس په طرح کې ورکو چې راو به باسو به پړکېدو د نور پشان. دا څومره معجزې چې الله پاک جل جلاله انبیاء ته ورکړي دا غینه زیاتې یوازې نبی علیه السلام ته ورکړي. نو کوم معجزې ته مراد شي نبی علیه السلام ته معجزې الله پاک واضح معجزې ورکړي او کنه آیاتونه دي مراد شي د قران ار یو آیات واضح دي. ولقد انزلنا په تحقیق سره موږ نازل کړی دي الیکا تا طرف ته آیات بینات واضح آیاتونه وما یکفر بها او انکار نکی بها د دې آیاتونو نه الا الفاسقین مگر فاسقان یعنی کافران ته انکار کوي. د قران د آیاتونو نه یا د معجزاتونو فاسقان صرف کافران انکار کوي، نور څه دین انکار نکي. او کلما آیا هر کلا هر ځلی عاهدو چې دوی به وکړل د يهوديانو عهدا سوادا نبذه نو هغه به وغورځوله فریق یوډلی هغه واده به وغورځوله فریق یوډلی منهم د دوی نه بل اکثرهم بلکې اکثر د يهوديانو لا یؤمنون دوی ایمان نه راوړي، دین په تورات ایمان راوړي او نه په قران مجید باندې ایمان راوړي، په خپل کتاب ایمان نه راوړي. الله پاک جل جلاله نبی سم ته فرمایي نستا په کتاب په قران مجید بس ایمان راوړي او ډیر لک خلک د دوی نه ایمان راوړي لکه عبد الله بن سلام رضی الله عنه او لک غوند کې نور کسانو د يهوديانو چې ایمان راوړي دي نور يهوديان ایمان نه راوړي. او کلما آیا هر ځلی عاهدو چې او بغړه دوی د يهوديانو عهدا سوادا نبذه نو او به غورځوله هغه فریق یوډل منهم د دوی نه بل اکثرهم بلکې اکثر د دوی نه لا یؤمنون ایمان نه راوړي. ولما جاءهم او هر کله چې راغی دوی ته رسول یو پیغمبر، رسول کې د تنوین دا د تاخير د پاره دی
ولما هرکل جاء چراغ هم دوی ته یعنی د يهوديانو ته رسول اخیری پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم د مرادی من عند الله د الله د طرفنا مصدق چې تصدیق کوونکی علما د هاي کتابونو معهم چې دوی سره نبذن دوی وغرزو فريق يبدلی من الذين دها کسانو اوتل کتاب چې ورکړل شو ورته کتاب الله د الله کتاب یعنی تورات وراء ظهورهم ورستو د شاګانو خپلو یعنی ورستو د شاګانو خپلو مطلب په دې کې چې کله د نبی عليه السلام کوم صفات او هغه ګویان او هغه تورات د نبی عليه السلام په صفاتو باندې نو دا غي وجنه دي د تورات شاته وګرځو یعنی عمل یې پینکو دا سه محاوره د شاته ورزول مطلب دا چې عمل یې پینکو متروک العمل هغه تورات كأنهم گویا چې دوی لا يعلمون دوی نه پوهیږي دسه دا تورات خپل شاته وګرځو یعنی متروک العمل کو عمل په دسه انداز سره نه کو تابو چې دیړو په تورات باندې پوهیږي نه قل اوه پاک حبیب من ها سو کان چې وی عدوا دشمن لجبريل د جبريل عليه السلام فانه بس بشک د جبريل عليه السلام نزله نازل کړي دی قران علی قلبک استا فضل باندې باذن الله په حکم د الله تعالی مصدقا تصدیق کوونکی دی یعنی موافق دی لما ده کتابونو بین یدیه شوړان دی د قران نه وهدن او د قران هدایت دی وبشرا او زیر دی للمؤمنین د مؤمنانو لپاره من هاسو کان چې وی عدوا دشمن لله د الله وملائکته او د الله د فرشتو ورسوله او د الله د پیغمبرانو وجبريل او د جبريل عليه السلام وميكائيل او د ميكائيل عليه السلام فإن الله بس بشک الله تعالی عدو دشمن دی یعنی معذب دی عذاب ورکون کې دی للکافرین کافرانو ته ولقد انزلنا بتحقیق سره موږ نازل کړی دی الیکا تا طرف ته آیاتنا بینات واضحه وما یکفر او انکار نکی بهاد دی آیاتوننا الا الفاسقون مگر فاسقان او کلما آیا هر ذلی عاهدو چې او بکړل دی يهوديانو عهدا سوادا نبذه نو او به غورځول هغه نبذ او به غورځول هو هغه یعنی هغه واده به غورځول فريق يوډل منهم د دوینه بل اکثرهم بلکې اکثر د دوینه لا یؤمنون ایمان نه وروړي اصل کې د دې په تورات کې دا واده موجود او د ټول انبیاء علیهم السلام نه الله دا واده اغسته او هر پیغمبر دا اقرار کړي او خپل امتیانو ته ویلي چې کله د اخر زمانه پیغمبر راشي الله پاک د قران مجید کې مو اخذ الله ميثاق النبيين لما اتيتكم من كتاب وحکمت نو دې کې رسول الله فرمایي لا تؤمنون به ولا تنصرون تاسو به د هغه پیغمبر ټول انبیو الله دا وعده غستې و چې په اخر زمانه پیغمبر تاسو په دور کې راغی نو تاسو په هغه ایمان عمر وړي او دغه مدد به کوي او ټول انبیاء علیهم السلام خپل امتیانو ته ویلو چې دا پیغمبر راغی زمون په دور کې نو تاسو ټول په باندې ایمان عمر وړي او د دې پیغمبر د اخر زمانه د پیغمبر یعنی د محمد صلی الله علیه وسلم مدد به کوي نو دې تورات کې دا وعده موجوده و دا وعده چې د موسی علیه السلام نه الله غسته په تورات کې موجوده و نو دی دا وعده کړی و د يهوديانو او ورستو بیا دی د دې وعده خلاف ورزي وکړه په نبی علیه السلام باندې ایمان رانوړ نو دی وی او کلم یا هر ذل عهد چې او کې د يهوديان عهدا سوادا نبذه نو وغرزول دوی هغه فريق يوډل منهم د دوینا بل اکثرهم بلکې اکثر د دوی نه لا یؤمنون دوی ایمان نه وروړي نه په خپل کتاب په تورات باندې ایمان وروړي دغه خبره مني او نه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په کتاب قران مجید باندې ایمان وروړي ولما جاءهم پس هر کله چې راغی دوی ته رسول اخری رسول یعنی محمد صلی الله علیه وسلم من عند الله د الله د طرفنا مصدق تصدیق کوونکی یعنی نبی علیہ السلام تصدیق کول ما د هاي کتابونو معهم چې دوی سره نبذا نو وغرزولا فريق يوډل من الذين دها کسانو د نبی علیہ السلام پری خودو غرزول په معنا په نبی علیہ السلام ایمان را نوړو نبذن وغرزو فريق يوډل من الذين دها کسانو اوتل کتاب چې ورکړل شو د کتاب یعنی يهوديان کتاب الله کتاب د الله چې هغه تورات وراء ظهورهم رسل شاګانو خپلو كأنهم گویا چې دوی لا يعلمون دوی نه پوهیږي گویا چې دوی په تورات اړه پوهیږي نه دسه چې کوم د تورات دا د خپل لاندې کو شاته ورغرزو الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين إله العالمين تزمون الرازش إله العالمين من السوء سمو وورد إله العالمين بخبل دربار إلهي قبول ومنظور کی خدای دې کې څومره کمی او کوتاهي زمونږ شي مونږ ته معاف کړي
سپر غلطي په زمونږ نه راغلي مونږ ته معاف کړي. الله مونږ ټول ته د خصوصي قرآن د ویلو د ترجمې او د تفسیر کولو توفیق او طاقت راکړي. الہ العالمین زموږ د ټولو مسلمانانو نه راضي شي. الہ العالمین چې کله راضي شي بیا نه خفه مشي. خدای پاک چې کله مونږ له مرګ راوړي ته زموږ نه راضي. الہ العالمین زموږ څومره مسلمانان چې ټولو ته کامیابي او خوشحالي او د عزتونو ژوند ورکړي. الله ټول د بې عزتۍ د بې پردګۍ د شرم او د بې حیا د ژوند نه مونږ بچ وساتي. الہ العالمین د فلسطین مسلمانانو ته فتح او کامیابي ورکړي. خدای دغه يهوديان چې د الہ العالمین دی په خپل قهر او د غضب په څپېړه باندې وه. الہ العالمین په کومه خوره په کومه ځمکه باندې الہ العالمین چې مسلمانان دي هغې سره ظلم او ستم کیږي، الله ټول د کافرانو د پنجې او د هغوی د ظلم نه خلاص کړه. الہ العالمین خصوصا د فلسطین چې څومره مسلمانان دي ټولو ته فتح او کامیابي ورکړه. الہ العالمین څومره کافران چې دی الہ العالمین او کم کافران چې خصوصا مسلمانانو ته تکلیف رسی، الہ العالمین مسلمانانو باندې ظلم کی، الہ العالمین د خپل قهر او د غضب په څپېړه باندې ووخ، الله ټول نیست او نابود کړ. الہ العالمین ټول مسلمانانو ملکونو ته غیرت ورکړه. الہ العالمین په هغه حکمرانانو کې غیرت پیدا کړه چې ټول د فلسطین د مسلمانانو د حمایت اعلان وکړي. الہ العالمین زموږ د ټولو نه راضي شه. خدای پاک مسلمانان ډېر بې کسه دي، ډېر بې وسه دي، الله ټول سره خپل مدد او نصرت شامل حال کړه. خدای پاک څومره مجاهدین چې ستا په لاره کې جنګېږي ټول سره خپل مدد او نصرت شامل حال کړه. الہ العالمین ټول مجاهدینو د فتح او کامیابي ورکړه. الہ العالمین اسلام غالب کا او کفر مغلوب کا. الہ العالمین خاتمه زموږ د ټولو بل خیر او بل ایمان کا. په وخت ځن قدم د زړه په صدق سره په دې زموږ د کلمه چلو لا اله الا الله محمد رسول الله.